دور تاسو ولیدو چې د هغې نه بیا څه جوړ شو زمونږ کډې زمونږ کورونه وران شو زمونږ بچي حلال شو زمونږ سیکورټي فورسز والا زمونږ میډیا والا هغو ټارګټ کړی شو هغه پکې شهیدان شو خو هغه زمونږ په لکونو خلکو موږ ووتو او لاړو په کیمپونو کې کېناستو زمونږ زنانه زمونږ بچي خیال بخپې تاسو هغه حالات لیدلي دي نن چې زه ګورم بیا هغه حالات را روان دي د دې نه مخکې موږ یو جرګه وکړه په هغه جرګه کې موږ دا مطالبه وکړه چې یاره دا دهشتګردي دلته کې بیا جوړ امن ډیسپي ستا ویشتی شوی دی میجر ستا لاسې تړلي دي او ته ماته وایې چې دلته امن امان دی دا خلک دا زمونږ ادارې دي دا زمونږ مشران دي دلته کې زمونږ بدقسمتي دا ده نن چې موږ دلته کې په دې حالاتو کې ولاړ یو دا هغه فیصلې دي چې موږ کله دا فیصلې غلطې وکړو بیا موږ په دې وروستو پښتومانه وي او موږ بیا دې ځای ته راوځو موږ چې نن کوم خلک ځان سره مشران کړي دي موږ چې نن کوم خلک ایوانونو ته لېږلي دي موږ چې کوم خلک نن مطلب دا چې په هغه ځای کې ناست دي دا جلسې دا جلوسونه دا احتجاجونه خلک هغه وخت کې کوي چې د هغه نماینده نه وي د هغه څوک اورېدونکی نه وي د هغه کوم خلک چې بااختیاره وي هغه د بلې علاقې یاره وروره زما خو وزیر اعلی د کور دی زما وزیران چې صاحبان چې دي هغه زما د سوات دي زما په مرکز کې انجینیر صاحب چې دی هغه د سوات دی لکه وروره موږ ته څه کمی دی چې موږ راغونډېږو ځکه چې دا خلک راغونډ شي او دغه خلکو یې ووټ ورکړی او دغه خلک یې لېږلی چې که په ما سبا تکلیف راشي په ما باندې څه سخته راشي نو ته به زما د هغې لپاره د هغې هغه خبرې به ایوان ته رسې هغه خلک نن خاموشه دي زه نه پوهېږم چې دغه سواتیان نه دي که دا د دې علاقې نه دي که دې خبر نه دي پکار خو دا ده چې استعفا دې ورکړي او راځي دې کور ته چې خبره یو سړی نشي کولی یو سړی د خپل قوم باندې نن چې کوم بچي زموږ پرون په هغو باندې ډزې شوي دي سکول ته یې ونه پرېږدي کور کې یې ونه پرېږدي دلته کې مطلب دماکې را باندې کېږي یوه نه ده چې موږ هغې دغه وکړو د کوره نشو راوتی چا سره چې ځان له مزدوري کوي څوک چې ځان له مطلب دغه تجارت کوي هغه د خطونه راځي وایي موږ له دومره دومره روپۍ راولېږه دومره کروړه راولېږه که نه ځان تیار کا لکه وروره دا به له کمې پورې موږ پټېږو دا پرون چې دا کم بچي خوږ شوي دي دا کم ډرایور چې شهید شوی دی ده خبرې کړوې دلته کې موږ وایو خبرې مه کوئ خبرې مه کوئ ته به ټارګېټ شې خبرې مه کوئ مته تا به مړ کړي موږ به مرونو دا کم چې پرور دا اتل کسان پرې بمانو کې مړه شو دا چې دی نو مته اوس څه جرم کړی و هره ورځ چې دی نو دا سهار پاسو زمونږ بله خبره نشته خو د مرګ اواز دی د خفګان اواز دی خوشحالي موږ ودرې ده لکه وروره موږ په څه باندې ګناهګار یو زما غټه مطالبه چې ده هغه د خپله انتظامیې نه ده چې دلته کې دومره ګورلې لګولي دي چې اوږې ماتېږي توپ دستې نه وځي او هغه ناست دي په دفترو کې 14,000 پورې زمانه پولیس دلته کې موجود دی هغه هېڅ کارواهي نه کوي نه د هغې سوال جواب کوي نه ماته خبره کوي دا ډي پي او چې کوم دی اولنۍ خبره دا کم ډي پي او چې دلته ناست دی دا خو ماته د هغه زوړ ډي سي په شان ښکارېږي چې دی هم هغه دغه باندې راغلی دی او دی زما بچي زخمیان دي په هسپتال کې پراته دي زما ته مړی پروت دی او دې ما ته وایي دا د خپله ذاتي دښمني وه لکه چې هغه ذاتي دښمني وه نو مړی خو د هغه شوی دی هغه به دا خبره کوي که ته به دا خبره کوې او چې شوی دی او چا کړی دی نو هغه ورته وښایه راوله که نو بله ورځ چې دماکه کې اته کسان مړه دي د هغې هغه سړي موږ له راوله موږ ته دلته وښایه چې ما ورته څه سزا ورکړه دا څه خبره ده ښه دي وروره زمونږ دا مطالبه ده چې دا انتظامیه بېګا زمونږ مړی په دغه کې پروت او یو کس دا جرأت نه دی کړی یو کس دا نه ده کړی چې لکه هغه راپاڅي او لاړ شي او په دې خلکو سره کښېني لکه کمیشنره ته خو د دې کاټېلی یې خوار نه شوې تا له خدای نن ورځ درکړله کمیشنرې په تندر ولګوه